یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو، ورسره خوا کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ناستو او دغسې مخامخ ورته نور صحابه کرام هم ناستو. نو په دې کې د مجلس ته یو بل صحابي راغلو. کله چې دغه صحابي مجلس سره دننه شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه او اشاره یې ورته د خپل نزدېکت وکړه. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي راوستو او خوا کې له ځان سره کېنولو. یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم درمیان کې چې کوم ځای و، په هغې کې خوا کې له ځان سره کېنولو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دغه رنګې نور صحابه کرام ډېر زیات حیران شو چې دا څوک داسې عزتمن شخصیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستو او د خپل او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په درمیان کې چې کوم ځای دی دلته یې له ځان سره نږدې کېنولو چې وجه به څه کېدلی شي. د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په ذهن کې دا سوال راغلو. کله چې دغه صحابي بیرته له مجلس نه لاړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا کس ما ولې خپل ځان سره نږدې او خوا کې په درمیان کې کېنولو؟ وی د هغې وجه دا ده چې دا کله درود په ما باندې وی، نو دی درود داسې وی چې اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له. یعنی دغه درود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره زیات خوښ و چې دغه صحابي راوستو د نورو صحابو نه د هغې په نسبت د ځان سره نږدې کېنولو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه هم له ځان سره نږدې کېنولو. یعنی په درمیان کې چې کوم ځای و هغې کې ورته ځای ورکړو. نو اشاره دې طرف ته ده چې دغه درود پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات خوښ او نورو صحابه کرامو ته د دغې درود عظمت ورښودلو چې دغه درود دا زما ډېر زیات خوښ دی، ځکه چې دغه شخص دغه درود وایي دا ما ځان سره نږدې کړو. نو که تاسو هم درود وایي، دغه درود ما باندې وایي، تاسو به هم زما نږدېکت حاصل کوئ. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي، نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغرنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په